الکانو ته ښځو ته احتلام کیږي. احتلام دې ته وایي شیطاني خوب وویني، غسل پې واوړي. نو بهرحال عزتمندو بعض وایي شیطان مې دوکه کو. شیطان دوکه نه کو، تی دوکه کړې، خو بعض وایي ښځې شیطان مې دوکه کړو. نو عزتمندو په دې کې آیا دې سره روژه خرابېږي که نه خرابېږي؟ نو دې سره روژه نه خرابېږي، ځکه دا خو بې اختیاره شی دی. غسل به څنګه کې؟ نو چې راوړې غسل به هم کې، نو غسل وکړه، خو عزتمندو غرغرې پکې مه کوه او پوزې ته ډېرې اوبه مه راکاږه. بعضې سړی د سلنسر په شان خرار کوي، پلش کې ناست ټول کور پې خبر شي چې هلکه کار خراب شوی دی، ټرک اوړېدلی دی. د دې څیزونو ضرورت نشته عزتمندو. پوزې ته اوبه اچول، د نرمې حصې ته رسول، بس دا فرض دي. خوله کې اوبه اچول او کولی کول دا خولې ته اوبه اچول دا فرض دي. باقي کولی کول، غرغرې کول یا پوزې کې اوبه راښکل دا سنت طریقه ده. نو که په روژه کې د نه سنت پاتې شي نو خیر دی، ځکه چې هلته فرض روژه دې خرابېږي. بعضې کس اوبه راکاږي وایي چې اوبه مې تېرې شوې، ما خو غسل کو غرغرې کولې. چا درته ویلې؟ وایي غرغره خو فرض ده. چا درته ویل چې فرض ده؟ خولې ته اوبه اچول فرض دي. نو دا یاد لري عزتمندو. نو بس ستا روژه هم صحیح ده. د سهار بانګ نه مخکې وکړه، که بالفرض راپاسېدې او ناوخته دی، اوس که غسل کې نو هلته دغه ځي پېشمني ټیم ده نه ځي، نو هېڅ خبره، صرف مخ لاس ووینځه او غسل کې که د روژه شروع شوه څه ناروا نه ده. ښه مزېدار چې کوم دی هغه وکړه، پېشمنۍ وکړه او بیا چې اذان وشي د اذان نه پس ولامبه، چې ټیم پوره شي د هغې نه پس ولامبه، څه خبره نشته. خو چې مونځ د نه قضا نه شي، که مونځ د نه قضا شو بې ګناهګار یې، نو تر مونځه پورې ته دا